بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ګران کتونکو، زه یم ځای چشتي. دې وخت کې زه موجود یم په شب قدر مټه مغلخیل محله مینوړه کې. دا پرون یو پیښه راغلې ده مخې ته په مینوړه کلي کې، چې هلته زموږ یو ملګری دی چې نوم یې دی سید الله. سید الله په کور کې نو کور والی چې کوم دی ماشوم بچي بوتلو ډاکټر له، او سید الله زی خپله خواري مزدوري کوي په شب قدر بازار کې. پرون چې کله کور والی راغلی دلته پکي تملاستي دغه ځای کې دا پکې تملاستي، او چې کله هغوی سترګې ورغلي دلته شارټ سرکټ د وجې د دوی چې کومه ده پر یې کمره کې اور لګېدلی دی. دا کله چې اور لګېدلی دی دا مکمل دا کمره چې کومه ده دې کې چې څه سامان و تاسو کتئ چې دا سامانونه لاندې پراته دي، مکمل دا سوځېدلي دي. د جامو پورې دا پکي دا هر یو شي چې کوم دی لوښي دلته چې څه سامانونه دوی هغه مکمل سوځېدلي دي. دا تاسو کتئ شئ دا مکمل هر څه سوځېدلي دي. فرنیچر شو د دوی چې کور څه بس کور کې چې سو دا کمره تاسو ته زه ښیم، دا کمره هم تاسو وګورئ، دلته کمره مکمل ده ختمه ده، دا سوځېدلې ده مکمل. دا تاسو کتئ شئ مکمل رالوېدلې ده. دا بله کمره ده، دا ورپسې په یوه څه کومه بله کمره ده، دې کې هم اور لګېدلی دی، خو به د دې کې دا تاسو کتئ چې تو د وجې دا کپړې وپړې هم دغه شوي دلته سم نه دي پاتې. دوی د ماشومانو چې کوم کتابونه هم پکې سوځېدلي دي. د ویډیو مقصد صرف او صرف دا دی چې په سید الله باندې وخت کې چې کوم دی غریب دی، مزدور کاره دی، زمونږ چې کوم مهیر حضرات دي په دې علاقه باندې په دې وطن باندې هغوی ته زمونږ خواست دی چې مهرباني وکړئ داسې رور سره چې کوم دی دې وخت کې ودرېږئ او څه د خپل وس مناسب چې دوی سره کوم دغی هغه وکړئ. دې وخت کې زمونږ چې کوم دی د علاقې چې کوم پټواري دی میا صاحب هغه هم راغلی دی، مونږ سره موجود دی، راغلی ولاړ دی، هغه خپل رپورټ هم تیار کړ او دا دغه حالات یې وکتل چې کوم دی سید الله رور سره کوم پرون واقعه مخې ته راغلی ده. سید الله هم موجود دی او میا صاحب هم موجود دی. میا صاحب دې حوالې سره بسم الله الرحمن الرحیم. زاهد بي موږ ته خو چې څنګه میلاو شوه د ګشت دوران کې، نو موږ رالو موږ خپل کوم افسران باندې راغی، موږ خبر کړو په دغه باندې واتساپ زموږ کوم چې ذرایع دي خپل رپورټ موږ ورکړو انشاءالله چې څه دغه موږ د سرکاري دغه به ورسره موږ کوو انشاءالله. ډېره مننه. دا زموږ د حلقې چې کوم پټواري صاحب دی هغه میا صاحب دوی خپل رپورټ تیار کړ. دا تاسو کتئ چې دا سامانونه پراته دي، اوسه پورې لا پراته دي. دا پرون دغه مخې ته راغلی ده دا مسله. زما هغه خلکو ته خواست دی چې کوم خلک الله پاک ورکړی ده مال حال یې ورکړی، داسې وخت کې داسې رور سره ودرېږي او دوی ملاتړ جوړ شي. ډېره مننه. الله پاک هم ښاد آباد او خوشحاله ساتي.